نو یاد وساتئ چې د ده ډېر بهترین نظام حکومت چې کومه د بیت المال شعبه وه نو دا فعال کړې وه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دې ټول نظام د بیت المال دا ټول بیت المال سیستم چې سړي اوسه پورې چلېږي دلته په پاکستان کې هسې برایلات چلېږي خو نور اسلامي ریاست چې څومره اسلامي سټیټونو او څومره حکومتونه دي عمر فاروق رضی الله مبارک طرز باندې د بیت المال سیستم دا هغه تاسو نووي بیت المال یو تصور وو رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې زکات کسان مقرر کړي وو هغه راغونډول هغه راجمع کېدل بیت المال ته ورته خو پراپر دې لپاره ځایونه جوړول دې لپاره انتظامات کول دې لپاره بیا سکیورټي ورکول دې لپاره بیا کسان اخیستل چې هغه راجمع کوي په صحیح طریقه خرج کوي په صحیح طریقه د هر علاقې د هر ښار وطن خپل سیستم دا ټول عمر فاروق رضی الله مبارک دا جوړ یو جان د بیت المال او بیا کوم چې د فوج سیستم د سپایان د فوج سیستم د پولیسو شعبه دا عمر فاروق رضی الله مبارک څه سپایان څه د چې موږ نن سبا فوج وایو هغه دا کردار وو دا چې هغوی به مسلسل جهادونه وجنګېدل هغه ځان لکه ښار وو د هغوی د کور ټوله خرچه د بچو خرچه د بیبي خرچه دا به ټوله چا برداشت دا به عمر فاروق رضی الله مبارک د بیت المال نه برداشت او صحابه به جنګېدل نو هغه بهر هغه د فوج شکل فتوحات او دلته په دې ښارونو کې چې بیا کوم د عوامو حفاظت به یې کوو د کورونو حفاظت د مالونو حفاظت نو دې ته موږ پولیس وایو نن سبا ته دې خو په باډر نه جنګېږي که نه د پولیس نو هغه به هغه داسې پولیس و چې هغه د ټول قوم حفاظت به یې کوو دا عمر فاروق رضی الله مبارک د عمر فاروق رضی الله تعالی مبارک دا کوړه نه کوړه کوړه چې ورته وایي کوړه دا عمر فاروق رضی الله مبارک ایجاد کړی او هر وخت ورسره لاس کې وه قربان د هغې کوړې نه نو دا کوړې باره کې به چې وشوي کوړه د عمر فاروق رضی الله مبارک موږ هم اوس کله کله وایو که نه چې یار افسوس د عمر فاروق رضی الله مبارک کوړه نشته هغه کوړه وچلوله یو ورځ ته ګوره چې ټول نظام دې کېږي که نه ښه په حساب یې وچلوه هلته د هلته کوړې ورکړه او مړه بس چا چې مور پلار خفه کړی هغه هم کوړې ورکړه څوک چې د ګاونډي بېعزتي کوي هغه هم کوړې ورکړه څوک چې نشې کوي هغه هم کوړې ورکړه څوک چې نشې خرڅوي شرابو کاروبار د هغې شو هغه هم کوړې ورکړه څوک چې سود کوي هغه هم کوړې ورکړه مړه ته ګوره چې دا چې په یو ورځ کې ټوکېږي ټول نظام خو که کوړه راغله د عمر فاروق رضی الله تعالی مبارک هغه رایج شو په کاڼه کې په هر یو نظام کې هغه چړېداره کوړه نشته د عمر فاروق رضی الله مبارک دا ده جوړه کړې وه دوی ایجاد کړې وه بیا به د هغې مطابق کوړه او سزاګانې ورکوي چا له لږې او چا له ډېرې دا نه ده چې چا به څومره ګناه وه دومره به یې کوړې وه د شرابو حد 80 کوړې دا ده جاري کړی 80 کوړې سزا چې چا باندې شراب څښلي او شراب څښل به پرې ثابت شو نو 80 کوړې سزا به یې داسې نور ډېر حدود دا ده قایب ولې به نظام ټیک نه و په کوڅو کې د شپې ګشتونه کول د بادشاه ته تاسو وایئ خلیفه مشر د مسلمانانو ګشتونه که د شپې شروع کړي دي په ښار کې په خپلو کوڅو کې نو دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د په د شپې ګشتونه خبر به یې اخیسته چېرته کور کې چاته مو تکلیف نه دی چېرته یتیم کونډه خو وږي ودلی شي چېرته څوک د چا عزت ته لاس واچوي دی به داسې ګرځي ګشت دی کوم کوي زموږ مشران ګشت دا هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک د دې دور دا MLA MPA او وزیر اعلی وزیر اعظم او صدر او دا شیونه واورئ دوی دې دا واوري دې خپل رول ماډل عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې هغه به د شپې کوڅو کې ګشتونه کول څوک به ورسره نه وي یوازې به ګرځي نه به ورسره پروټوکول او سپیان او هغه به چې کوم دی ستړی شو نو ګټه به یې راواخیسته او په شګو کې په عربو په شګو کې به دغه شان یو دقیقه ونې ته ستوري ته پرېوت او بس په ګټه به یې سر کېښود دا د هغه آرام دی د هغه چې کومې کپړې مبارکې وي قمیص مبارک نو هغې کې به پیوندونه لګېدلي کله شپږ کله 9 کله 11 پیوندونه به د هغه په کمیس کې لګېدلي پیوندونو والا کپړې او د لکونو لا مربع مین هغه چې کوم دی بادشاه دی خلیفه دی
د مسلمانانو کرامات به ولینو دومره کرامات عمر فاروق رضی الله تعالی مبارک څخه بخاری مسلم حدیثونو کې بیان یو پیر مدینه منوره کې زلزلہ را د دور خلافت تاریخ کتابونو لیکلي دي دا کوړه راوغه کوړه خو سره وکنه او په دې اسمه کې وو اسمه کې وو په دې کوړه او دې اسمه کې دوی وې اسمه کې پتا باندې عمر عدل انصاف نه لیکلي چې تخوځي دي چې څنګه دا وې کوړه وترو کوړه بس مکه وکړه دا په خلافت کې بیا په مدینه منوره کې زلزلہ دا سي بادشاہي زمکه خبره دا سي بادشاہي مزه دا سي خلافت مزه د بل کرامت ټول تاریخ کتابونو ذکر کړي وایي عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ مصر پتا په مصر کې یو دریاب د دریانی مشهور دریاب هغه په سروځي وچېدو بیا دا د خلکو رواج دا چې یو جنې به خو کولې کاری دی وته واجولو کومه کمر سره ویل دا د ورکو سنبال کړه او د ناوی جوړه پاکه جوړه د ناوی وته واجولو هغه ورته ډکه ورشه کوله د قشا جام دی نو هغه دریاب بیا روان شو چې برابر په چپو چپو به بیا واپس روان شي دا یو خراب رواج را روان دی مسلمانانو چې مصر پته کوم دا شی روانو په کې دا رواج عمر بن عاص رضی الله عنه چې خبر شو دا باندې کوي منه کړ ظاهر المؤمنین تخت لګم خط راولې عمر فاروق رضی الله مبارک پسې د مصر چې خط راولېګو د پړاو د جواب لیکل خط او واپس مصر ته گورنر راولېګو چې کله هغه کولاو کو هغه خط کې دا لیکل چې دا الله د بندا امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ طرف دریانی تخت دریانی تخت لیکو مولوی دې چې ته خپل ته بجاري کیږي لیکو خپل ته بجاري کیږي زمون ته دا ساجت نشته وچخې او وی په رب الجلال په حکم جاری کیږي وی زه رب قهار جبار کا سوال کوم چې تا جاری او سوال الچته وی سپیدا سفیر ته چې دا خط گورنر نو ورته چې دا ورو ورځو درې چې دا ریری د خط ماقام رسید مصر ته د شپې د خط هغه ورواچو درېږي گورنر د مصر چې ورواچو سات چې خلک د مصر را پاشه د درېږي شپاله سپوټه د خپل حد د سیوا دنګ راغلی و ګیر په کې راغلی شپاله سپوټه او ډېر په زور شو سره جاری شوی روان شي سمندر او وګ خبره منله عدل او عدل انصاف کله دې نور یو بادشاہ عدل او انصاف شروع کی د دمم دا ټول مخلوق خبره وایي خو چې انصاف وکړي د الله پاک